کم مفتیان دي هغو په باندې د کفر فتوی جاری کړي دلته ملګري پښتنه کړه. ګوره مفتی منیر شاکر ما خو تفصیلي اورېدلی نه دی چې ما تفصیلي اورېدلی وای نو ما به یو باره کې تفصیلي رای خلکو ته بیان کړی وای، خو چې کومه پورې زه د مشرانو علماو بیانونه ما اورېدلي دي او څه ناڅه مې دغه مفتی منیر شاکر چې کوم عقاید دي ما اورېدلي دي نو هغه فاسد عقاید دي، انتهایی ناقص خبرې او انتهایی ګډې وډې خبرې کوي، د مسلمانانو عقیدې خرابوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ډېر د بې ادبي الفاظ استعمال کوي. ما خپل یو پیر اورېدلي وو انتهایی بې ادبي والا الفاظ استعمال کړي وو. نو داسې کس بیانونو نه اجتناب کول پکار دي. ښه تکړه سړی دی، ښه تکړه مفتي دی او بس الله پاک دې نیکو ته راولي، الله پاک دې توبې توفیق ورکړي، موږ ته دعا کوو. خو موجوده چې کوم عقاید دي هغه عقاید ټیک نه دي. نو دې وجې نه چې کوم خلکو عقاید خراب کړي او ته بیانونه اوري نو په تا باندې غلط اثر کېږي. لہذا زه د بیانونو نه اجتناب کول پکار دي، دغه بیانونه نه اورېدل پکار.